سلامونه د پښتون ډیجیټل زم شیراز احمد شیرازي په نننی پودکاسټ کې به موږ خبرې کوو د بجټ حواله سره وفاقي بجټ پیش کړی شو. آیا په دغه بجټ کې عام غریب عوام ته ریلیف ملاو شوی دی یا نه؟ پاکستان تحریک انصاف په دې باندې څه نظر لري؟ د سره موږ خبرې کوو د عمران خان کیسونو حواله سره. ولی عمران خان سره اوس پورې د فیملی ممبرز د پاکستان تحریک انصاف رهنما ملاقات نه کوي؟ د سره موږ خبرې کوو. په خیبر پختونخوا کې چې دا مهال کوم حالات روان دي، څه اراکین څه ام پی ایس چې کوم دي هغه ناراض پر نظر راځي د په شا باندې څه وجوهات کې د شي ماسره په پودکاسټ کې د پاکستان تحریک انصاف سېنیټر همایون محمد صاحب موجود دي. سر تھینک یو سو مچ تاسو د قیمتي وخت لپاره. سر بجټ پیش کړی شو، آیا په دې کې عام غریب عوام د لپاره څه کنه دا صرف الفاظ کا ګورک دنداو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. وګوره داسې دی رورا چې یو بجټ مونږ ولې جوړو. د بیسیک کانسپټ اف بجټ دا دی چې نمبر 1 مونږه چې کم خرچې کوو هغه په دې لحاظ نه کوو چې هغه مطلب زمونږه چې کم عوام دی کنه او خاص کر هغه عوام کې چې کم غریبانان دي هغه ته مخکې کېدو او بیا مونږه بجټ جوړو. صحیح. او بیا هغه کې چې کم سیزونه امپورټنت دي یا چې سر ډیټ دی هغه به ته برابرې خپل خرچې به داسې به کوي به چې کم په عوام باندې بوج ناراضي، په صحت او ایجوکیشن باندې به خامخا به پیسې لګي ځکه چې دا هیومن ډیولپمنٹ دی. او هیومن ډیولپمنٹ داسې دی چې ستاسو زما کور دی زمونږ بچیم دي. ما ته دا ویا چې ته خپل کور کې یو انکسی جوړې تو به ډومبه انکسی به جوړې یا یو ډومبه به ماشوم نه جوړ دی هغه له علاج بکې یا ماشوم سکول کې سبق کوي دا هغه سکول فیس په ورکې تو بس کې ډومبه هغه خبر علاج سکول ایگزیکټلی. نو مکه خبره پاکستان لواله نه دی. وماغه خبره ده مونږه سکو اټ از الیټ مونږه خلکو ته خول لپاره لوی لوی پروجیکټ کو ځکه هغه کې پیسې دي. او مونږه هیومن ډیولپمنٹ کې نه کو 0.8% هیلث بجټ دی، 0.9% ایجوکیشن بجټ دی. مطلب آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف چې پی ٹی آئی دور کې 1.9% ایجوکیشن دا هغې نه نیم کم دی. ها لومبه خدا یاد ساته چې پورا پاکستان کې چې کله پورې عمران خان نه راغله هغه ټایم پورې اډو چاته پته نو چې هیومن ډیولپمنٹ سي تاسو چیرې بل چانه دا اوریدلیو چې هیومن ډیولپمنٹ انډیکس باندې وکاو سټنټینګ گروث دی چیرې چا خبره کړو اچ چانو کړي. دویم دا دی چې وګوره اکنامک شاک سی. اکنامک شاک داسې شی چې خدای مکه چې چرته یې کنه نو هغه فیملی پاورټی لاین نه کته لاړ شي. اکنامک شاکس کې ټولو نه لوی شاک هیلث شاک دی. اٹ ټیکس 50% اف آل د اکنامک شاکس. آی کې ډېر سوزونه ستا بزنس ختم شو، جاب نه ویست، دا شو هغه شو، خو هیلث از 50%. نور سیزونه داسې غلا شو، دا ټول سیزونه بیل دي، نقصان شو. نو هغه لپاره عمران خان was the first one to introduce a safety net چې ته یو که زایم او که څوک هم دی کنه 10 لک روپۍ هر چاته به ملاو شوی. مطلب دیٹ مینس چې یو هغه سړی چې کم مزدور دی هغه د 10 لک روپو خپل د فیملی هیلث ټیک کیر کولی شي. دا ډېر لوی خبره ده، ډېر لوی خبره ده. اوس تاسو تپوسو کو چې دا بجټ څه دی. وګوره دې بجټ کې چې دا بجټ به غریبانانو لپاره به نو زمونږ پاورټي به almost 30% ته به نه ورسېدلې. دا یاد ساته. اوس وګوره دیو څومره دروغ وایي. دیو خپل په بجټ هغې کې چې کم فګرز اغشتي دي هغه 18-19 کې لیکلی ہو کہ 18-19 کې 21 پوائنٹ سمتھنگ پاورٹی ہو اور اس 28.9 پاورٹی دے.
अलका मुंगा खो 2022 के तलियो का ना मतलब यू रिमूव्ड अस बिकॉज वी कुड नॉट परफॉर्म और जमुंगा अगर टाइम के 18.3% का पॉवर्टी हो लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मतलब चिकला मुंगू नो ऑलमोस्ट दा याद साथे दा द ड्यू फिगर दी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक every other person is below the poverty line. उससे दुई खो वही چې هغه کس چې کوم سره په جیب کې 8500 روپۍ وي مطلب ناٹ کاؤنٹ به از غریب مته دا ویا ته په دې باندې ستا هغه سره اتفاق شته نه ور سر نه اوس مته دا ویا چې یو پرایم منسٹر یا یو گورنمنت دا خبره کوي هغه دروغجن نشوي بشک انډیډ نو بیا چې یو سیستم په دروغ باندې دی نو how can you trust them چې یو زتا سره به دروغ ویم چې چا سره دروغ ویل شم کنه بیا ما باندې به ته ولې به اعتبار کې دیو دروغجن وو دیو دروغجن دیو به همیشه به دروغجنی با او دا یاد ساته دروغ هغه ګناه ده چې کم ټول چې څومره نور ګناه دي کنه هغه ټول د دې وجه نه کیږي زه اکثر خلکو ته وایم چې حضور صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغلی وای چې یا رسول الله زه ډیر زیات ګناهګار سړی یم هر قسم ګناه کوم ما ته یو ګناه وایه چې زه یو ګناه خو کم کم هغې ویل زه ټیک شو داسې وکړه هر میاشت یو ځل ما ته راځه او دروغ به نه وایې هغه دا کولی شم چې یو میاشت کې به هغه چې څه هم غلط کار به کول که نه ویل یاره څه به بیا حضور صلی الله علیه وسلم ته به ځم نو څنګه به دروغ وایم نو ان ادر ورډز یو غلط کار هم نه و کړی و دیو داسې په مزه باندې دروغ وي سر 41500 د یو عام کس تنخواه شوه مزدور تنخواه په دې باندې گزاره کیږي سر رورا 41 پرې د په وګره یو دا دې کنه زه تاسو یو خبر کوم 41500 باندې گزاره کیدیم شي خو چې هغه باینګ پاور خوې کنه چې ستا کلیکټیو انفلیشن ان د لاست 4 years 78% شي 78% مطلب دا دی چې کم شی د 100 روپو تا سره چې 100 روپے وي او تا یو شی هغه څه په 100 روپو باندې نن ستا ویلیو 22 روپیز شو دا هغه 100 روپو Do you understand? It has gone down by 78%. Your value of money has gone down by 78%. So all you have got is 22 rupees with you. دومره انفلیشن یې کړی دی ښه اوس بیا وګوره بیا بل دروغ دا دی دی وایي چې پر کیپټا انکم زمونږ په ټایم کې دا څلور کالو کې یا یو کال کې 2 کال کې $1901 شو ځکه چې دیو یو فګر راکړی دی زمونږ 450 ارب ډالر زمونږ انکم دی ټوټل انکم چې کوم دی که نه یا ټوټل ریونیو چې کوم دی نو ښه فارمولا دا دی چې ټوټل ریونیو ډیوایډډ بای د پاپولیشن اوس ما ته دا وایه چې پاپولیشن څه دی د پاکستان په دې وخت کې څه دی تقریبا سر میکسیمم دومره هم د لایک څومره چې هغوی وایي نه وګورئ داسې دی چې تاسو اسې وګورئ که نه نو 25 کروڑ 90 لاکھ نه سیوا دي 26 کروڑ پوری تقریبا چې ته 26 کروڑ نه ډیوائڈ کې 450 دا جوړیږي $1730 بیا دروغ ویلی دي چې 23 کروڑ کسانی نو بیا 1901 جوړیږي سو پاکستان پاپولیشن دی وخت کې 23 کروڑ دی هغه نه سیوا دی بالکل دروغ دا ټول بجټ په دروغ باندې دی یو شی په دروغ باندې دی ښه یو بل څه دی دا بیسیکلی دا ټول الیټس دي الیټ مطلب دا دی چې د دیو کانفلکٹ آف انټرسٹ دی ود ډیسیژن میکنگ او چې کم پروجیکټس کوي هغه پروجیکټس کې دیو سره هم څه بزنس شته فار ایگزامپل زمونږ په پارلیمنٹ کې زیات کسان هغه دي انکلوډینګ دوز هو آر یو نو منسټران دي
هغه یو لینډ لارډز دي نو په اګریکلچر باندې ټیکس نشته ها بیا زمونږه یو الیټ کلاس ته گورنمنٹ طرف نه لینډ ملاويږي اګریکلچر لینډ ملاويږي هغه څه کوي په ټیکې باندې ورکی خو په هغه باندې ټیکس نه ورکی نو اوورال چې اګریکلچر چې کم ریونیو دی هغه 22 نه 24% اف جی ډی پی دی خو هغه باندې ټیکس چې کم دی هغه 0.6% دی یو پرسنټ نم کم هغه کوي و دا ټول دی خو بره ناست دي they are decision makers دویم خبره ریټیلر چې کم دي لوی ریټیلر چې کم دي ان نور میډیم والم دي دا د جی ډی پی چې کم د دیو هغه دی هغه 17.8% اف د جی ډی پی دے ریپرزینٹ د بزنس خو دیو ټیکس عمره ورکوي لیس دین 2% زمونږ سروس انډستری دی هغه تقریبا 58% اف د جی ډی پی دی خو ټیکس عمره ورکوي 29% اف د جی ډی پی دویم طرف راشي چې کم طرف پرابلم دی زمونږ انډستری دا هغه چې کم کنټریبیوشن دی د انډستری کنټریبیوشن دی هغه 18.4% انډستری کنټریبیوشن دی ان ټوټل بجٹ صحیح هغه ټیکس عمره ورکوي 70% اف د ټیکس زمونږ انډستری ورکوي او زمونږ تنخوادار طبقه چې کم دی کنه ټوټل لیبر فورس چې کم دی کنه دا هغه ټوټل لیبر فورس چې کم دی دا هغه 18.4% دیو ریپرزینٹ کوي دا سیلریډ کلاس 2% هغه ریپرزینٹ کوي اف د ټوټل لیبر او دیو څومره پرسنٹ ټیکس ورکوي دیو تقریبا 15% ټیکس ورکوي مطلب ریټیلرز نه زیات بزنسمنانو نه زیات دیو ټیکس ورکوي نو دا سیزونه چې کمی دا بیا نه چلیږي رورا د دې وجه څه دی ښه اوس زه لږ لاړ شم وروستو په هسټري اف پاکستان کې پاکستان ډېر ښه روانو 1960s کې داسې بره روانو زمونږ 5 ساله منصوبه چې کوم هغه کوریا ماغشت هغه سنگاپور هر څوک بره مونږ به جرمني ته به قرضې ورکولې دا ټول سیزونه به چاینا مونږ نه ډېر رستو انډیا مونږ نه ډېر رستو आगे के डुम्बने गलत फैसला nationalization policy of Zulfikar Ali Bhutto because he was the first non-married person elected. The first Form 47 government. Zulfikar Ali Bhutto. सही पोशवे सही गलत decisions वाकश्ता आगे ना पस जब ब्या मागोशो ला शॉक स्टा ब्या रागो your case of Noon League over 1985 ke it was Junejo government but Junejo was like Noon League and then from Noon League 88 ke People's Party na 90 ke bya PMLN 93 ke bya People's Party na bya 96 ke PML na pas bya Musharraf na pas bya People's Party na pas bya Muslim League Noon دا چې کم یو دیش کالو کنا د دیش کاله کې عاطف میا وای چې دا ریجن کې چې څومره ملکونه دي کنا پاکستان رو ورنه رست کېده بالکل دا سه دی چې یو سوزوکی روان دی او یو پکې هونډا روان دی مرسډیز روان دی نو انډیا لایک مرسډیز واز ګوینګ فاست چاینا لایک فراری ډیر سپیډ باندې بنگلاديش مونږ نه خدي هغه سره کلټس او هغه مونږ نه مخکې لاړو دا سو اوورال ان دیٹ ریجن پاکستان ټولو نه رستو پاتې شو مطلب یو ټریجیکټری کنا د ټولو پیس یو پیسي کنا هغه د پیس هغه نه کمو د دې وجه دا چې مونږ سره چې کم پولیټیکل الیټ چې کم کنه یا پولیټیکل لیډرشپ واز ناٹ آن میرټ پولیټیکل سیستم ډیموکراټک سیستم دای چې عوام چې سو کم کار نه کوي کنه عوام هغه وباسي and change کوي it's a natural change هغه سړی به ختم شي چې څوک ډیلیور کوي نه خو هغه کې زمونږ سیستم داسې دی چې یو سیستم راشي
هغه کس په ټایم نه ډومبه وباسي او یو بل کس راشي راولي او انسټال کی without any political background, without any struggle. سر دا ایکسپیریمنٹ خو موږ په 2018 کې هم کړلی No, دا وګوره no, hold on, very different, وګوره ها let's put like this. ذوالفقار علي بھټو هغه څومره کال سټرګل کړو ګورنمنت کې راتلو نه ډومبه یو کال دوه ډومبه راغلو کنه خپل پارټي جوړ کړو کنه هغه he was a minister to ایوب خان. بالکل ٹھیک شو 68 69 کې خو he was that he resigned from there, made a party and 71 کې پکې راغونو یو دوه کال پکې دې صبر وکړو and that's all. He was the foreign minister in the daddy's parliament. هغه بچا ته ډډی ویل کنه نو ماغه پارلیمنت کې دی بناس پو ها هغه نه پاس PMLN. The birth of PMLN happened in 1985. څنګه non party basis باندې elections خامخا هغه وګټي با نور خو د سکون Nawaz Sharif did not do a single day of exercise in democracy. ماته دا ویا نواز شریف ته د فاینانس پته شته؟ Does he know the difference between fiscal deficit, trade deficit, دا ټولو هغه ته دا پته دی چې دا څه بلای and he was a finance minister of the biggest province of Pakistan. That's the kind of people زمونږه چې کوم مونږه راولو داسې ځای کې کینو چې هغه په کار نه دی چې هغه کورسۍ ته نږدې مزي او مونږ هغه باندې هغه وایو چې راځه تر کېنه او ډیسیژنز واخله. دریم فیملیز دي چې پلار مړ شو نو زوی به اتوماتیکلی شي زوی مړ شو چې مطلب داسې دی د دیو چې خدای مکه چې څوک مړ شي کنه او زوی په ډایپرز کې کنه نو دیو ټول باغه ډایپر بم بدلی با ورته ولاړ به چې دی به اوس مونږ ته پالیټکس به خیبه مطلب اعتزاز احسن تا بلاول بھٹو با politics خیبه. Can you imagine that? I feel sorry for people چې ډومبه میاں نواز شریف سره ځا هغه سره خو دیو راغلیو کنه اوس مریم ته څه پته دی چې څه پالیټکس سبا ته قسم په خدای دیو به د مریم زوی شاته بم لاړی اسف بھٹو ته ولاړ دی دا تاسې لوی نمونه دي پیپل پارټي کې سر پی ټی آی کې هم ټول د علي ماپا شاوړی سر نه هیڅوک نه ولاړ دی سر دومره MNAs زی پارلیمنت نه الته زی هغه پارلیمنت الته تلل او they are standing with her for the family هغه خو as a political thing she has got nothing on us. سر هغه باقاعده کال ورکي اوس هم د پروټیسټ کال ورکول وګوره کال پروټیسټ کال in front of Adiala on Tuesday for چې فیملی هغه لپاره چې الته ملاوي دلی خو زما لحاظ نه nobody has got وګوره عمران خان صفا ویلی دی چې پالیټکس کې زما فیملی ممبرز نشتا. So I will listen to Imran Khan. I've got a great respect for his family. Highest level of respect. I'll stand by them. I'll stand beside them. But I am not controlled by them. علي خان د پروټیسټ کال ورکی تاسو به جوائن کوئ؟ Okay, that's my prerogative. That's my prerogative. Being a senator of PTI, sir. Being a senator, it's my prerogative whether I go or not. I have gone, but I have not gone as well. Let's say 2 out of 10 times تلیم خو اته ځل زه نه یم تللی زما خپل یو طبیعت دی خان ماته وایي زه به سبا به ځم به خو علي خان بار دا شکایت کوي سر چې د عمران خان په نوم باندې MNA شله MP شله سېنیټر شله اوس د هغه لپاره پروټیسټ نه نه وګوره هغې لپاره مونږ پروټیسټ کوو ښه ماته دا وایي هغې لپاره مونږ پروټیسټ کوو هغې پروټیسټ نه به لیټس سپوز first of all the type of protest we have done is in my opinion you have to play according to the game. You have to play wise. For example, زه پروټیسټ کوم ما ته پته ولګي چې مخکې کس چې کم دی که نه هغه اصول پسند نه دی هغه بېایمان دی هغه ټایرنټ دی I have to change my strategy. Exactly.
ٹھیک شو and then I have to come in a different way. دویم ماته وګوره عمران خان ویلی دی چې زبا اچره با جیل نه بهر داسې به نه راځم چې کله پورې کوټس ماته اجازت نه رانه کی څومره زه عمران خان سره پاتې شوی یم که نه آی نو چې مونږ ټول لاړ شو که نه جیل مات کو مونږ داسې وایه چې 10 لکه کسان لاړو جیل مات کو زما خیال د عمران خان به بهر نه راځي وای نه I'll come through a proper channel. نو بیا د پروټیسټ ویل کیږي سر د اډیالې مخې ته یا داس اډیاله مخې ته پروټیسټ پکار دی that's a moral pressure چې تاسو غلط کار کوئ it's a reminder to the tyrants چې تاسو غلط کار کوئ هغه پروټیسټ حق دی بیجا یو کس به تاسو جیل کې ساتئ دا پروټیسټ خو جوړیږي چې زه کوټ ته ځم کوټ مطلب چې کوټ هم زما نه اوري نو بیا خو پروټیسټ جوړیږي so unfortunately we are going the worst era in Pakistan history مطلب هیستری دی کنه فیوچر ماته نه پته څه دی فیوچر صدا سے ماته ښکاري چې پاکستان کې in a very near future one system will start ruling directly. They are almost there. Adliya khatam. Bureaucracy is done. Everything else is done. Business is done. Media argument include कीजिए. Arsa ji. तासो दुमरा ये रे के. مو خو سر کلیام خبرې کوم سر کا چرته تاسو نه سو کلیام خبرې کوم سر سر څه غنې د عمران خان رهایی تر کومه پورې ممکن ده تاسو ویل چې هغه تھرو پراپر چینل برازي خو پی ټی آی کې د نه دوسنا لایز موجود دي if I'm a politician kana I'll see what name I'm leaving behind what legacy I'm leaving behind that's the dream of a politician چې هغه امر شي چې he becomes the most popular politician in the history so that people remember وګوره الفرد نوبل doesn't هغه دا نه غوښتل چې خلک هغه ته د ډاینامایټ د وجه نه عزت ورکړي عزت نه بده رځي وای چې دا ټول هغه وجه نه وشو حالانکه ډاینامایټ نه مونږه د سړکونو جوړو ورسکو خو مونږه نورملی ډاینامایټ از یوزډ ایز ا symbol of destruction نو هغه ویل I'll introduce the Nobel Peace Prize so he is now remembered not because of dynamite but because of Alfred Nobel Peace Prize exactly so some people they go in the history Gandhi چره پاور کې خو نه راغلی کنه but he is the biggest politicians one of the biggest politicians in the history because هغه یو دو سیزونو انټروډیوس کو passive resistance پوه شوې نو دا ټول سیزونه دي so عمران خان has now become an ideology beyond politicians larger than life خلق راضی مطلب داسې کسان دي چې هغه راضی او داسې دي چې آرمی والا مرضی زما پیشنس چې کم دي 90% of them 99% of them یو 2% هغه دادي هغه وایي چې سر تاسو چا سره ما ته وایي چې ته ولې دې سره and then I have to say چې یاره دا زما یو ideology ده and he is the only politician چې چا سره زه خپل ځان سینک کولی شم I cannot sync myself
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम, आई कैन नॉट सिंक माई सेल्फ, जमा दिमाग और द बिलावल भुट्टो द टोल जरदारी जमा आगी सर नशी के दे, मौलाना सर जमा नशी के दे द दियो अखपल प्लस पॉइंट दी खुद आगी सर नशम चले दे द एमल वली दियो मतलब दियो सर जमा अडो मतलब आई एम सॉरी आई कैन नॉट. So the only person left behind who talks as sumra taso lag taso speeches uba se kana the political speeches uba se वो इमरान खान पॉलिटिकल स्पीचेस से सुमर शवी दी अगर आगे के कंजले वंजले बदरजे आगे यो तरफ था दी खो आगे खामखाबा हमेशा बा यो दासे खबर कई चे आगे जवानानो लपारा बई ओ आगे के तालीम और तरबियत द्वाड़ो बई और यो मैसेज बई मैसेज से दे. फॉर एग्जांपल उस दा खबर देखो ना दा मैसेज देखा ना, अगर अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो जमीन पर क्यों रेंगते हो. Have you ever heard something like this from Nawaz Sharif? आओ कोंतर याला उसी करना. Have you ever heard anything like this from Maryam Nawaz? Have you ever heard this thing from Asif Ali Zardari? No. बे आगे वही चे जब तक तुम अपने दिमाग में नहीं हार जाते हो कि तुम्हें हरा नहीं सकता. And if you now see the history, Kasandi Agyub, matlab they have failed. आगे वही करना try again. तैमूर लंग वाला खबरों चे अगर योज़े के नास तो after defeat करना नो अगर मेगी वा नो आगे तो वह कहते चे यारा बरज़ी ब्या गुर्ज़ी की ब्या बरज़ी ब्या. So the end kept on trying. वो आखिर क्या आगे बरा होता नो आगे ना दे उमक कशे इज़्ज़ा को चे कम इमरान खान हुई. So Imran Khan is inspiring people. अगर दा Gen Z या दा दे Imran Khan as of now is controlling 8 generations of Pakistan. चे सोक पर 80s की दी they love Imran Khan. सोक पर 70s की दी they love Imran Khan. सोक पर 60s की दी they love. सोक पर लसो शल कालो मेंस के दी they love Imran Khan. तो माता वे चे यरा उमायूं तो नन खुदे न दुआओ का चिस्ता जुए चे कम दे कना आगा दे इमरान खान पशानते जब दवाओ कम या अल्लाह जमा जुए हम इमरान खान पशानते का माता यो खबर हो का चित जता तवेम चे दुआओ का चिस्ता जुए नवाज शरीफ पशानते सर जुए जरदारी पशानते सर जुए एमल वली पशानते. सर नो डाउट इमरान खान try to understand that's inspiration. Indeed. सर खुदा का इंस्पिरेशन मन कतल सर पखिबर पख्तूनख्वा खल को इंस्पायर शलो दे इमरान खान विजन ना दे इमरान खान थॉट्स ना दे इमरान खान चुकुम विथ सपोर्ट रेको लेगेना खो सर दे इमरान खान पर नुम बने चल तक हुकूमत जोड़ से दे पख्तूनख्वा के तासु गने चे दे आर डिलीवरिंग मो हुगू सर करप्शन अल तक आम दे अल तक ब्यूरोक्रेसी चुकुम दे अगर करप्शन के लिए गया था पखो बने इसमा चुकुम होल दे गनिष्ठा. ओके माय कांसेप्ट दासे दे चे यो दासे कोर दे चे कम जे के मशरान चे कमी आगा शराब्सकी दागी बची बा शराब्सकी चे मोर प्लार सिगरेट्स की नो आगी बची बा सिगरेट्स की ठीक शो कहना. पाकिस्तान के जमूंगा लीडर नवाखला नो जमूंगा चौकीदार पोरे एवरीबडी इज करप्ट सिंगा यो शरीफ सड़े चे कमूंगा वेव करना चे दा देर शरीफ सड़े दे आगा करप्शन कई द टाइम आगा तनख्वाह आखली दा तो घंटो ओकार कई 3 घंटे सही आगा मतलब लेट्स से चाहे दे तकरीबन तनख्वाह के 1000 रुपए पर आवर जोड़ेगी या 500 रुपए पर आवर जोड़ेगी या 100 रुपए पर आवर जोड़ेगी और आगा 15 घंटे अर रसकार न के आगा चे 100 दिन 500 रुपए डेली बांधे गला के चे 1000 जोड़ेगी नो ब्या 5000 रुपए द डेली रियाज ना गला के चे 5000 पर डेली रियाज न के नो देश रोजो 1.5 लाख रुपए
نو 1.5 लाख रुपए हर میاشت هغه غلا کوي د کال تقریبا 15 لک روپے غلا وکي. That is how it is. زمونږ چوکیدار. So we as a nation has moral values ختم شوي دي. د هغې وجه دا دی چې مونږ دا ګورو چې څومره د غلګان ناست دي که نه. چې کله زه ماشوم وم که نه نو زمونږ کور کې داسې به و چې زما پلار به ماته ویل چې بچې هغې کس بچو سره به لوبې نه کوې. پلار یې سمګلر دی. نن سبا مونږ وایي چې هلکه مک هغې بچو سره ودرېږه تصویر وباسه. ځکه چې our standards have changed from a pious man to a wealthy man. پیسه چې کم ده که نه هغه اوس معیار دی. نو چې پیسه معیار شو نو بیا هر څوک چې څنګه هم پیسه هغه کوي نو there is no difference between right and wrong. سر خو ستاسو خو ناروا سلوګن دا و چې کرپشن فری پاکستان نه کرپشن فری خیبر پختونخوا. then why it's happened so? داسې و چې تاسو تپوس وکړئ عمران زمونږ په ټایم کې not this one خو لاست هغې کې زمونږ په ټایم کې کرپشن ختم شوی نو. کرپشن لږ ګران وکړو چې یو شی ګران شي که نه کول ګران شي مطلب ستا نیول چانسز شته و چې څوک تا ونیسي نو تا ته به سزا به هم کېږي نو هغې ریټ سیوا شي. سو د دې ریټ سیوا شوی مینس چې اویلیبلیټي کم و چې یو شی اویلیبل نه هغه ګران شي. هغه سپلای ډیمانډ ولا سر کوم سپلای ډیمانډ نو هغې سپلای نه و ډېر کم کسانو چې هغه کو نو هغې ریټ سیوا شو. ریټ سیوا کې تاسو ټولې وګوره لومبی به 10 روپو کې به دا کېدو اوس په 1000 روپو کې کېږي نو ګران شو مطلب زیات شو کرپشن. نه کرپشن کم شوی و نو ریټ یې های شو. دویم خبره دا دی وګوره خیبر پختونخوا یو هسټري ده. دیو یو پارټ ټایم چېرې پرېښودلی نه دی چې دویم ځل راشي. ټیک شو نو هغې لیونی دی چې عمران خان په دریم ځل راوسته. سر څه خو به یې که نه ما خو تاسو ته وایي چې خالي نه it's not only vision یار ولې بھٹو vision no was Bhutto not a visionary top person? Benazir visionary no wa. They never let them. سر خو دې عمران خان د هید پر ووټ ورکړو سر. عمران خان delivered. how sir? داسې و چې مونږ specifically in KPK sir. Specifically KPK کې we introduced 2015 we introduced health card. پای کې دومره کرپشن روان دی چې سر د اپینډکس اپریشن هم د خلکو دوه پیریوډ وګوره داسې دی چې دا ګلاس دی چې دې ګلاس کې زه اوبو په ځای شراب واچم نو دې کې د ګلاس قصور دی ستا قصور دی او که زما قصور دی. I'm giving you an opportunity چې یاره د دې دا غریب سړی دی د دې به تو په اپریشن کې اوس سیسټم داسې دی چې کم کس په څه ورته وایي دا انشورنس کمپني کې ناست دی هغه ډاکټر ته وایي یا هغه سیسټم والا ډاکټر ته وایي ته داسې وکړه دا په دې پیسو باندې بس سرجري کوه چې شته او که نشته کوه. خلک کوي غلط کار کوي ولې ډاکټران مطلب بالکل هغه نه ډاکټرانو کې ډېر خراب کسان دي په 10 روپو لپاره سړی حلالوي. I know I am a doctor I've been in that system. زمونږ ډپارټمنټس هیلث ډپارټمنټس بغیر د رشوت او بغیر د سفارش اډو کار نه کوي. پخوا به هم نه کول نن سبا به هم داسې ځکه وی ایز ا هیومن بینګ وګوره یو کمپیوټر دی زه پکې ډیټا اچوم چې زه پکې غلط ډیټا واچم کمپیوټر څه قصور دی. سو I don't blame the health card. هغې کې ډېر زیات
health card کې چې کوم دوه سیزونه شوي دي کنه which is you know unparalleled. Number one, یو غریب ته زه ټیک شو پکې 20% به خامخا به پکې کرپشن ای خو 80% ها by the way 2018 کې statistics داو چې نه 2021 18 क्या 18 के statistics दाऊ चे 96% there was no corruption the day audit am शब्द का ना no 4% के वो corruption 96% was exactly correct हाँ नो यो गरीब त सेफ्टी नेटवर्क के आगे कोर माशूम चे कम से ना इलाज को लिशी आगे बो ओ की वंडरफुल دویم خبره داو چې ته داسې پرایویټ انټرپرایزز ته اوس زیات هسپتال چې کوم د پبلک هاسپټلز دي په هغې باندې ډېر بوج دی سر د یوې کمرې هسپیټل به په هغه کې بس هیلث کارت چې کوم دی یو قسم د صرف هغه نه داسې نه دی چې چا کړی دی غلط دی ډیل کې باقاعده دغه ثبوتونه مګر چا دی غلط دی دا هغې یو سټانډرډ دی تا ته مینیمم سټانډرډ مینیمم ټیسټ مینیمم دا سیزونه خامخا چې چا کړی دی هغه غلط خامخا خلکو به غلط کړي آی ایم ناٹ ډیفینډینګ دیم صحیح دیکھ شو خو د دې یو مینیمم کرایټیریا دی چې دیز آر د مینیمم ثینګز او هغه ټیک ټاک دی خو دې کې چې کم زه ستاسو چې کم پبلک سیکټر دی هغې باندې لیمیټډ کټونه دي هغې نه سیوا نشي کېدی نو اوس بوج تو به شفټ کړي ټوورډز پرایویټ صحیح بیا چې کوم پرایویټ به نو زیات چې کوم دا ټرچري اینڈ سیکنډري کیر هاسپټلز دي دا لږ لرې دي ښارونو کې دي ټیک شو که نه ډېر زیات کلو سره هغه نشته خو آی ایز ا پرایویټ بزنس مین چې ما ته ته وایې چې ته د هسپتال جوړ کا هغې کې مینیمم 30 بیډز یا 40 بیډز او مینیمم دا سیزونه به کې به زه به اوس یو کلې سره خوا کې به جوړوم به دا پرایویټ میډیکل پرایویټ هاسپټل ځکه چې آی ووډ لایک ټو ګیټ د فشز فرام د پونډ چې کوم مریضان هلته نه راځي هغوی ته دا فیسلټي به نږدې شي نو اوس د هغوی سفر فرام لیټس سے نوخار نه پېښور پورې یا چارسدې نه پېښور پورې یا مومندو نه پېښور پورې هغه به کم شي بالکل سر ٹھیک شو نو دا سیزونه دې لحاظ نه اٹ واز ا هیوج سکسس ښه چې هغه سکسس به نه نو نن دا سند او پنجاب چې کوم ختم کړي هغه به ولې شروع کړي دوباره بحال کو سر اوس چې کوم په پښتونخوا کې سره روان دي موږ ګورو چې ناراض اراکین مخې ته راغلي هغوی هم دغه مطالبه چې عمران خان رهایي دپاره څه صاحب حکمت عملي پکار ده بجټ لپاره چې کوم اجلاس رابللی شو درې پیرې هغه ځنډ ښکار شو تاسو کړی چې سهیل صاحب به د بجټ پاس کړي 35 MPs چې کوم دی خلاف دي وګوره زما لحاظ نه هغه 35 یا 40 یا 25 whoever که نه چې هغوی سهیل څنګه نه ودرېږي زما لحاظ نه هغوی پی ټی آئی ته او عمران خان ته ډایرکټ نقصان رسی I agree I may not agree with Suhail Afridi's certain actions fair enough کوم لایک سر اسې زه وایم که نه زه ان جنرل یو خبره کوم چې دیو په 15 یا 10 کسان دي یا 35 کسان دي دیو وایي چې یاره زمونږ سهیل افریدي دې خبرو سره زمونږ نه لګي I understand that thing fair enough وګوره مونږ یو پولیټیکل پارټي یو مونږ یو فیملی ډاینسټي نیو صحیح دا نه دی چې عمران خان نه پس د هغې زوی به راځي هغې نه پس د هغې زوی به راځي او دا نوسی به راځي او ښځه به راځي او خور به راځي او دا زمونږ یو پولیټیکل پارټي د پولیټیکل پارټي کې هم داسې ډفرنس اف اوپینین یا خپل دړې چې زما دا کسان ما سره دي او دا کسان هغه نو هغې کې small leadership second tier leadership نو هغوی هم خپل هغه یې که نه فالوینګ نو افریدي به خپل به افریدي comes from the Murad Saeed group basically he belongs to Murad Saeed group now Murad Saeed group and Ali Amin group are two different groups Asad Kaisar is another group no the groupings is not bad دا خو خشتوال دی یو ته political party چې there is a difference of opinion هغه difference of opinion پکار نه دی چې په یو جګړه کې تبدیل شي دې ځای کې
party discipline is must. سر خو سویل چې کوم کاز د پاره راغلی یو خو سویل د پاره بل هغه د تحریک د پاره رهایی د پاره سب پلانینګ وسد نه هغه سب صحیح روډ میپ پارټي د پاره ورکو نه هغه صوبه کنټرول کړه تاسو کولی چې هغه خپل پکار کې ټیک Okay, I'll give some leverage to Sohail Afridi ځکه چې یو young الګ دی it becomes very difficult دا ډیر difficult هغه ټرینو خو هغه ته لغونته ځان سره به یو څو کسان به ځان سره وکینولیو وکال نه پکې سر د ایم پی ایس that's a problem کنه that's a problem so ځان سره به یو څو کسان کینولیو مشران مختلف هغه نه هغه نو به صلاح غشتو مشوره او collective decision باغشتو democracy is about collective decision exactly ٹھیک شو نو هغه نه پس هغه به ډیسیژن دا غوښتو اچا به هغه ته بدرز نه ویلي سو there are few flaws in him هغه باندې پریشر دی هغه باندې د اسټابلیشمنت پریشر دی هغه باندې د ګورنمنت فیډرل ګورنمنت پریشر دی هغه باندې comparative هغه کې پریشر دی او کې پی نه ټول بزنس بهر ته تللی دی کې پی کې داسې څه هغه نشته بیا هم هغه لګیا دی مطلب ما لپاره چې وی آر کمپیرینګ کې پی وذ پنجاب ما لپاره ایز ا پټھان ما لپاره مطلب یو پښتون سړی په دې باندې پکار چې ډېر فخر وکي چې زمونږ تیر شوی شل کالونه دلته دا لانجې روان دي ډومبه هغه نه ډومبه نه افغانیانو بیا هغه نه پس بیا دا ټیرریزم ارسو هغه باوجود مونږ پنجاب سره مقابله کوو وافرین دې په پښتنو باندې مطلب پنجاب په تیر شوی خالی دا نواز شریف میاں نواز شریف شهباز شریف حمزه شریف دا سلور کسانو چې کم ټینیور تیر شوی دی کنه ایز ا چیف منسٹر دیو تقریبا 70 خرب روپے 70 خرب روپے 70,000 ارب روپے دیو په پنجاب کې لګولې دي بیا مونږه خیبر پختونخوا هغه سره مقابله کوي سلام سر اخرنیت تاسو نه کمنټ سخت کوم چې د ایران او د امریکای په جنگ کې پاکستان چې کوم ثالثي کردار جنگ بندۍ کې ادا کو دی حواله سره وسه کمنټ کول غواړم وګوره زما خپل یو تھیوري دا دی چې کله ایران ریټالیټ شروع کو کنه او دیش او کا 35 د امریکای جهازونه پکې راوړل نو امریکا په خپل ویل چې یاره مونږه دا جنگ خراب دی مونږه جنگ نه کوو بیا هغه ویل چې د پاکستان ته تراشه پکې هغه وکا اټ از امریکا چې هغه با خپل مطلب چې ایران با پراپر ریټالیټ کړي نو دا هغه سټریټجی با کامیاب شوه نو ستاسو خیال دی چې امریکا به جنگ بندي کړي و نه چیرې نه امریکا اوس اسرائیل ته کنځلې کوي چې ستاسو د وجه نه تا ټول غلط وشو and Donald Trump attacked because of Israel preempted نتنجاهو ویلې دی وای چې ما په ډیر مشکلو باندې ډونلډ ټرمپ ته مې هغه کو چې یاره ته دا اٹیک وکا پریمپټیو اٹیک وکا نو هغه کړیو نو اوس زما لحاظ نه بیا پاکستان جو نوم جوړ شو شکر الحمدلله خو دا آخر کې دا ساين پاکستان کې نه کیږي دا لګ ماته لګ هغه شو یا پکارو چې پاکستان اکارډ دی اسلام آباد اکارډ دی کنه اٹ شوډ هاف ډن ان اسلام آباد د بل چرته نه هغه یو وجه دا یو ما اوریدلیو یا ما چرته ویلیو چې کله دا نیګوسییشنز کې د کنه نو ایران والا دا ویلیو چې پاکستان ته ویلیو چې وګوره تاسو تھینک یو ویری مچ یو هیو بین ویری نایس او تاسو مونږ سره ډیر زیات دا وکړو خو چې کله تاسو مینس کې ثالثي کردار ادا کوئ کنه نو یو شوډ ناٹ بی بایسډ ټورډز ون پارټي یو شوډ بی unbiased towards both parties دا یو جمله زما ذهن کې پاتې شو سو میبي that's one of the reasons ایران وی چې مونږه دلته نه کوو یا څه نه کوو otherwise there is no reasons that Trump ویلو چې به اسلام آباد ته بزمبا هر چا ویلو خو
why all of a sudden they did not come here. دا لګوت اهم شي سوال دی. داسې. ثانک یو سو مچ تاسو د قیمتي وخت لپاره. قدرمند خلکو تنګو دا زمونږ نه پودکاسټ کوم کې منګه د پاکستان په ایشوز باندې بجټ حواله سره خبر پښتونخوا حواله سره منګه تفصیلا خبرې وکړي. تاسو په خدمت کې با یو بل پودکاسټ کې ځلې بیا حاضر یو جهت راکې. الله حافظ.